علیه و آله وسلم دیدار څنګه میلاوږي. یو خبره پکې علماو دا کړې ده او دا خبره د عقل او د نقل دواړو نه بعیده ده. دا خبره تقریبا چې 80% صحیح نه ده. یو خبره دا کړي چې کله یو مسلمان مړ شي نو په قبر کې ورته د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم تصویر وخی. نو دوی مبارکو تصویر ورته ښکاره کا او ملائک ته پوښتنه کا چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. سړیا او مردا دا کوم تصویر چې ستا ته مخامخ دی ستا دغه تصویر متعلق په دنیا کې څه وي؟ یو خبره دا شوی خو دا خبره ټیکه نه ده. تصویر هم نه ښکاره کوي. دویم قول دا دی چې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک نه بلکې آلریډي اول نه د مسلمانانو په ذهن کې د پیغمبر علیه السلام رسالت هم پروت دی که نه؟ ټول ایمان پر راوړو چې پیغمبر دی. د دوی مبارکو نبوت هم پروت دی، د دوی مبارکو صداقت هم پروت دی، د دوی مبارکو ټولې خبرې زمونږ په دې ذهن کې موجود دي. ایمانیات دا زمونږ په ذهن کې موجود دي. نو فرشتي چې سوال کا نه تصویر تکا نه د دوی مبارکو بدن تکا بلکې دا سوال د ستا د ذهن کې چې کوم څه پراته دي هغه متعلق یې که چې ته د هغه متعلق څه یې. دا قول د ابن حجر عسقلاني صاحب دی په شوافعو کې. دریم قول چې د جمهور قول دی زمونږ په احنافو کې شاه عبدالحق المحدث الدهلوي رحمه الله په دو شرحو کې یو لمعات التنقیح ده د مشکات شرح ده او یو اشعة اللمحات ده دایم د مشکات شرح ده. یو عربي زبان کې ده او بل په فارسی زبان کې ده. په هغه دواړو کې وضاحت کړی. دریمه خبره دا ده چې نه چې کله یو انسان په قبر کې کیښودلی شي نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دیدار ورته براه راست میلاوږي. د دوی مبارکو دا اصلي جسد مبارک براه راست دی. هغه په کومه طریقه باندې؟ نو شاه عبدالحق صاحب یو دلیل نقل کوي او هغه دا وایي چې ګوره دا د الله جل جلاله د قدرت نه خو لرې نه ده چې زه په دې مختار خیلو په ادیره کې خلکو کېښودم خاورې را باندې واړولې. دا د خدای د قدرت نه لرې نه ده چې د مسلمان د قبر نه واخله تر مدینې منورې پورې چې دا څومره فاصلې دي، څومره تناوونه دي، څومره دیوالونه دي، څومره ونې دي. دا خدای پاک د منځه لرې کا او خدای پاک د دغه مسلمان ته په قبر کې په مدینه منورې نه د امام الانبیا دیدار ورکړه. دا د رب العالمین د قدرت نه بعیده نه ده. دا خبره تحقیقی ده، دا خبره مفصل ده، مدلل ده چې په قبر کې مسلمان ته براه راست د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم دیدار میلاوږي. شاه عبدالحق صاحب المحدث الدهلوي په دې خبره باندې یو دلیل دا نقل کړی. تاسو عوام یې او دا خبره د ګریمر سره تعلق ساتي. په دې الفاظو کې چا کله فرشتي تر پوښتنه کا خبره ته خیال کړئ ما كنت تقول في حق هذا الرجل. او مردا ته دغه سړي په باره کې څه یې اشاره ورته وکړه. نو په دې حدیث مبارک کې لفظ د هزار راغلی. دا اوس ګریمر خبرې دا اسماء اشاراتو نه دی. په دې هزار سره اسماء اشاراتو سره هغه ذات ته اشاره شي چې په سترګو بختاري او محسوسه به لازم وروړه شي. اوس مثال کې طور پر زه دغه مایک ته اشاره کړم چې ما اشاره ورته وکړه دا مفسر هم دی لیدلی کېږي که نه وګورئ په سترګو باندې نو او محسوسه ګیم یعنی په حواسو باندې معلومولی شي. لاس موله ورول کلک دی، مثال نرم دی، پاک دی، ګنده دی، هر یو حالت یې ماته معلومېږي. نو اشاره هغه چاته شي چې لیدلی کېږي به محسوسه ګي به. اوس هغه دوه مذهبونه چې څوک یې چې په قبر کې د پیغمبر علیه السلام تصویر ښکاره کېږي دا خبره ټیک نه ده. دا خبره هم صحیح نه ده. هغه خو محسوسه ګي نه، هغه خو فوټو دی، تصویر دی، د بیا هزار سره اشاره ورته څنګه شي. دویمه خبره که څوک یې چې نه په ذهن او په عقل کې چې کوم شیان د دوی مبارکو پراته دي چې هغه پیغمبري ده، رسالت ته، احکامات دي، ایمانیات، هغه ته اشاره، دا خبره ټیک نه ده.
ځکه اشاره هغه چاته شي چې په سترګو به ښکاري، ذهن کې چې کومې دننه خبرې هغه معقولات دي هغه په ذهن باندې نه ښکاري، هغه په سترګو باندې نه ښکاري، هغه محسوسه ګینه تلاس نشي وروړای. او که چېرته دا دریم مسلک واخلې چې د حضور پاک علیه الصلاة والسلام اصلي بدن مبارک مونږ ته په قبر مبارک کې ښکاره شي، دا خبره ټیک ده. ولې چې دی مبارک مونږ ته ښکاره شي نو هم یې په قبر کې په سترګو باندې لیدی شو، هم د دوی مبارکو احساس شي، په حس سره یې معلومولی شو. نو شاه عبدالحق صاحب دغه وضاحت په دواړو شروحو کې کړی دی چې د حضور صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دیدار په قبر کې د دوی مبارکو د بدن مبارک میلاوږي. خو دا یاد ساتئ اخر کې د دې مصالحې متعلق یو خبره ستاسو ته کړم. دا خبره صوفیاو کړې، علامه کاشفي په معارج النبوه کې نقل کړې ده. هغه فرمایي چې مسلمان د پاره دا یو لوی زیاره دی، بشرا عظیمه یې ورته ویلې، دا یو لوی زیاره دی چې په قبر کې ورته د حضور صلی الله علیه وسلم دیدار میلاوي. دا یاد ساتئ چې د الله محبوب په قبر کې انسان نی دینه غټه خوش قسمتي په کائناتو کې نشته دی. او شاه عبدالحق صاحب المحدث الدهلوي به کله کله مریدانو ته وي چې د دوی مبارکو د دیدار او د دوی مبارکو د دیدن زما په زړه کې دومره لوی ارمان ګرځېدلی، زما په بدن کې دومره زیاته جذبه ګرځېدلې چې کله ناکله زه وغواړم چې په ژوندیني باندې ځان ته قبر ووایم او بس خاورې راپسې واړوئ چې صرف په قبر کې د امام الانبیا دیدار په سترګو باندې وکړم. دا ډېر بالکل خاص دیدار دی ښه.